پاکستان کې د جمعې په ورځ باندې د اختر امکان شته. بسم الله الرحمن الرحیم. په پاکستان کې په 20 مارچ د جمعې په ورځ باندې د وړوکي اختر امکان شته او کو نشته. ویډیو سم اخره پورې وګورئ چې په ټولو مسله باندې پوه شئ. بعضې ملګري وایي چې امکان شته او بعضې ملګري وایي چې امکان نشته، او د دواړو خبرې په خپل ځای باندې ټیک دي. ولې ټیک دي؟ د هغې وجه دا ده چې سبا یعنی 19 مارچ بروز جمعرات د سپومې پیدایش په 25-23 باندې کیږي. د سحرې 25-23 باندې به د سپومې پیدایش کیږي، او بیا د نور پریوتو په وخت کې به د دې عمر د 12 نه د 13 غنټو په مینس کې وي. اوس چې کوم ملګري وي اختر شته، نو د هغې دلیل دا دی که بالفرض کنارې مکمل صفا وي، هیڅ قسمه وریځ نه وه، اوس بارانونه شوي دي، نو تقریبا که بالفرض سبا موسم صفا وي، وریځ نه وي، نو کیدای شي چې ولیدلی شي، ځکه چې باران مکمل فضا همواره کړې ده، صفا کړې ده. نو په دې صورتحال کې که بالفرض کنارې مکمل صفایي، هیڅ قسمه وریځ نه وي، نو بیا د امکان په درجه کې دا خبره کوم چې کیدای شي په بره علاقو کې ولیدلی شي. میداني علاقې نه یادوم، بر علاقو کې کیدای شي امکان شته چې ولیدی شي. که بالفرض مطلع مکمل صفا نه یا معمولی غونته کې وریځ وه ګیر چاپیره، یا مکمل صفا نه و، هموار نه و، فضا ټیک نه وه، نو بیا هیڅ قسمه امکان نشته چې سپومې ولیدلی شي. 30 ورځې پوره کیږي او د خالي په ورځ باندې به اختر وي. د سپومې د لیدو دپاره د هغې عمر څومره پکار دی؟ دا خبر یاد ساتئ چې محققین دا خبره کوي چې یو سړی وي چې د په سترګو باندې سپومې ووینم د لومړۍ ورځې، د هغې چې کوم لومبنی پراسس دی د 18 نه 22 غنټې عمر د هغې پکار دی چې مکمل واضح وویني، چې هیڅ قسمه شک و شبهه پکې نه وي. د دې نه بیا ښکته یو بله درجه هم شته چې د هغې عمر د 14 نه 18 غنټو پورې یا د 16 نه 18 غنټو پورې. د 16 نه 18 غنټو پورې چې کوم فرق دی، نو دا هغه صورت کې دی که معمولي غونته کې وریځ وي، نو بر علاقو کې د هغې لیدل بیا ممکن وي. که معمولي غونته کې وریځ وغیره وي یا ګرد و غبار هم وي، خو بر علاقو کې بیا هم د هغې لیدل ممکن وي، کیدای شي چې ولیدلی شي. او که بالفرض د 14 نه 16 غنټې راواخلي، نو دا عمر داسې دی چې دې کې فضا مکمل صفا پکار ده، چې هیڅ قسمه ګرد و غبار نه